تشبازۍ پابندي ده، ون ویلنګ ډبل سواري باندې چې دی کې 144 هم لګېدلې ده کمشنر صاحب د طرف. بیا هم دا خلک دغه غیر قانوني حرکت کوي نو د هغې خلاف به موږ قانوني کاروایي کوو. دې سره سره د اختر په ورځ باندې د ماشومانو پټاخي یا د دکاندارانو د دغې خرڅول. جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه غفران الله یم او څنګه چې تاسو په علم کې دا چې د اختر ته یو ورځ دوه پاتې دي او د سکیورټي د سوات پولیسو چې کوم انتظامات دي هغه هم د زیات حده پورې چې دی هغه پوره کړي، خو زیاتره ایشو چې دی هغه په اختر کې چې دی هغه رامخې ته کېږي نو هغه د اختر په شپه اکثر هوایي فایرنګ یا د دې سره سره د اختر په ورځ باندې د ماشومانو پټاخي یا د دکاندارانو د دغې خرڅول. د دغې دپاره د غالګي پولیسو سله عمل تیار کړی دی. اس ایچ او غالګي عثمان صاحب را سره هم موجود دی. ډېره مننه چې د وخت راکولو. دا راته وایي زیاتره دکانداران حضرات دغه پټاخي خرڅوي یا هوایي فایرنګ د شپې کېږي، نو څه پیغام ورکول غواړئ د غالګي پولیس سټیشن حدود ولس ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رانا خان ستاسو ډېره شکریه، مننه. د هوایي فایرنګ او د اختر د آمد په سلسله کې چې کوم د افسرانو نه موږ ته د بارې نه هدایت شوي دي نو موږ اډوانس کې دکاندارانو له اډوایزرۍ هم ورکړي دي. موږ ورته د پیش امام په ذریعه په هر جماعت کې په 13 جمعه اعلانات هم شوي دي چې 4-5 خبرې داسې دي چې دا غیر قانوني دي چې د دې نه اجتناب وکړي. او د کلو ویزټ ما کړ دی ګشت کې دکانونه هم ما چک کړي دي نو سر یې داسې شکایت نشته. خو بیا هم دا خلک دغه غیر قانوني حرکت کوي نو د هغې خلاف به موږ قانوني کاروایي کوو. په ضلع کې 144 ده چې هوایي فایرنګ باندې پابندي ده، په آتشبازۍ پابندي ده، ون ویلنګ ډبل سواري باندې چې دی کې 144 هم لګېدلې ده کمشنر صاحب د طرف. د خلکو خلاف چې څوک دغه پټاخي خرڅوي هوایي فایرنګ کوي د دفعه 144 په خلاف ورزۍ باندې به څه قانوني کاروایي د هغو په خلاف؟ هغې کې چې قانوني کاروایي راځي د 144 خلاف 188 دی زموږ سره او د دې نه علاوه نورې خپلې سیکشن هم شته. د هغې نه علاوه نورې خپلې سیکشنې دي هغې کې به موږ کاروایي کوو. خو مخکې دې خلکو ته اډوایزریان هم شوي دي، اعلانات هم شوي دي، بینر هم شوي دي او ستاسو په وساطت ورته هم وایو چې یاره د دغه جرایمو نه ځان وساتئ چې داسې ناخوشګور واقعه زموږ په تحصیلي په ریکورډ کې مخې ته را نه شي.